بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 53 نمبر درس ته په نن درس کې به موږ وایو باب اول صرف کبیر فعل نهی غایب مجهول مؤکد بانون تاکید خفیفه. نو دینه مخکې درس کې موږ نون تاکید ثقیله استعمال کړو. نون تاکید ثقیله د نون مشدد ته وایي، شد والا نون ته وایي، او نون تاکید خفیفه د نون ساکن ته وایي. د نون ساکن ته نون تاکید خفیفه وایي. نون تاکید ثقیله چې دی دا په 14 صیغو سره لګیږي او نون تاکید خفیفه دا صرف 8 صیغو سره لګیږي. د تثنیې 4 صیغې دي، هغې سره نون تاکید خفیفه نه لګي، او 2 د جمع مؤنث صیغې دي، دې سره نون تاکید خفیفه نه لګیږي. دې نه علاوه 8 صیغو سره نون تاکید خفیفه لګیږي. اوس مونږ سره په دې درس کې چې کوم د تثنیې صیغې دي هغې سره به مونږ نون خفیفه نه لګو، ځکه چې هغې سره نون خفیفه لګیږي نه. ښه جي، اوس مونږ لا یضرب دی، لا یضرب دې سره زه نون خفیفه لګوم. نو دا نون خفیفه نه مخکې چې حرف ساکن وي هغه باندې به زبر راشي، نو دا به شي لا یضربن. د لا یضربن او د لا یضربن د نون خفیفه او نون ثقیله دا دواړه چې صیغې سره ولګي د دواړو معنی یو شانتي وي. لا یضربن معنی د هغه یو سړی دی هرګز ونه وخلی شي، او د لا یضربن معنی هم ده ثقیله چې ورسره ولګي، نون ثقیله چې ورسره ولګي بیا به معنی دقه وي هغه یو سړی دی هرګز ونه وخلی شي. ټیک شوه. بیا لا یضربا دی، لا یضربا دې سره نون ثقیله بالکل نه لګیږي، دا به ترجمه به دا چې کوم د هغه نون ثقیله ګردان او هغه به معنی ختمه کړو. نو دې تثنیې صیغې سره نون خفیفه نه لګیږي. بیا د جمع مذکر صیغې سره نون خفیفه لګیږي، دا واو الف به ختم کو، دې سره به نون خفیفه ولګو. نو لا یضربون معنی ده هغه ټول سړي دي هرګز ونه وخلی شي، هغه ټول سړي دي هرګز ونه وخلی شي. بیا لا تضرب دی، هغه یوه ښځه دي ونه وهلی شي، دې کې تاکید پرې راکړو نون خفیفه سره، نو نون خفیفه ورسره ولګوه، دا مخکې ساکن حرف متحرک کا زبر پرې ولګوه. لا تضربن معنی ده هغه یوه ښځه دي هرګز ونه وخلی شي. بیا د تثنیه او جمع مؤنث دې دوو صیغو سره نون خفیفه نه لګیږي، دې دوو صیغو سره نون خفیفه بالکل نه لګیږي. نو دې باندې به مونږ کراس راکاږو چې د تثنیې صیغو سره هم نون خفیفه نه لګیږي او د جمع مؤنث صیغو سره هم نون خفیفه نه لګیږي. که دا د تثنیې صیغې د مذکر وي هم به ورسره نون خفیفه نه لګي، او که دا تثنیې صیغې د مؤنث وي هم به ورسره نون خفیفه نه لګیږي. نو دې کې 2 د مذکر نون د تثنیې صیغې دي او 2 د مؤنث د تثنیې صیغې دي. نو د مذکر دواړو صیغو سره یو غایب یو حاضر، هغې دواړو سره هم نون خفیفه نه لګي، او د مؤنث 2 صیغې دي د تثنیې، یو د غایب ده، یو دا دلته چې کوم موږ سره په ګردان کې لیکلي دا د غایب صیغه ده تثنیه، دې سره هم نون خفیفه نه لګیږي، او چې کوم د حاضر صیغه ده د تثنیې هغې سره هم نون خفیفه نه لګیږي. او د جمع مؤنث خو دواړو صیغو سره نه لګي، لا د یضربن سره هم نه لګي، دا اوس موږ سره د جمع مؤنث غایب صیغه ده، او د تضربن د شروع کې چې تا وي هغه د جمع مؤنث حاضر صیغه ده، نو هغې سره هم نون خفیفه نه لګیږي. او د واحد متکلم سره به اوس ولګو. لا اضرب معنی ده زه دې ونه وخلی شم، او لا اضربن معنی ده زه دې هرګز ونه وخلی شم. لا نضرب معنی ده موږ دې ونه وخلی شو، او لا نضربن معنی ده موږ دې هرګز ونه وخلی شو. نو دا موږ سره د 53 نمبر درس د ارشاد الصرف تقریبا ګردانونه ټول ختم شو. اوس ما د دې نه پس درسونو کې به انشاءالله موږ د اسم ظرف ګردانونه لیکو، بیا به ورپسې دغه شانتې د اسم عالی ګردانونه لیکو، د اسم تفضیل به ورپسې لیکو. نو هغه به موږ د اسماو باره کې بحث کوو. اوس زموږ چې څومره ګردانونه و د ارشاد الصرف هغه ټول ختم شو په دې نن اخري درس باندې. دې نه پس به مونږ یو څو دغه دي اسم ظرف، اسم اعلی، اسم تفضیل او فعل تعجب، دغه ګردانونه به دغه یو څو اسماو بحث به لیکو، او د هغې نه پس به بیا د ضمایرو بحث کوو، او د ضمایرو نه پس به انشاءالله بیا زمونږ قوانین شروع کیږي. قانون نمبر 1 د ارشاد الصرف، قانون نمبر 2 د ضربنا، قانون نمبر 1 د ضربنا، قانون نمبر 2 بیا ورپسې د انتم او د ضربتم والا قانون. دغه شان ترتیب باندې به 25 قوانین دي، دا ټول قوانین به پوره د قاعدو سره لیکو انشاءالله. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.